بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه یم ستاسو ورور محمد فرهاد او تاسو کسو قبایل ټي وي. قدرمنو کتونکو دا وخت مونږ موجود یو د ضلع خیبر چې کوم لیکوال دی ډاکټر صبور افریدي هغه سره موجود یو. هغه نه به د حاجي معروف چې کوم پیدل مارچ او دغه په حق لا خبرې کوو. ډاکټر صبور افریدي تاسو لا په پروګرام قبایل ټي وي کې هرکلی ویو. ډیره مننه فرهاد بھائی، ډیره شکریه. معروف کاروان پروګرام چې کوم پیدل مارچ کړی و هغه یو عظیم مقصد و چې په باندې مو پیدلو هغه چې کوم مو مشرون و میدان نه بیروتلل جمی کې پېښور لا نو سره بول بچا و خرو کاچرو و مول ماتول ډیر په مشکلو باندې به دا غرونو په هغه باندې وروختل او اس قسم سفري سہولت نه و پیدل به دوتلل ورتلل او په وړي کې به دغه میدان نه هم پیدل تلل. نو معروف افریدي دا فیصله و دا سوچ و چې را دا مشرونو کما هغه کړای و کم مشکلات یو نو دغه یو خراج تحسین پیش کول غوړي چې موږ غولا خراج تحسین پیش کو چې دره مشکلاتو باوجود به دو سفر کولو دغه پر بیا د 6 سپتمبر نیټه ما کړی و. په اول کې چې دا خبره وکړه موږ سه غاب غړلو چې دای په ډیر نزاوله استر شوی دی ډیر په هغه کې نو موږ چې دغه واس کور خدای نه دی خو فارین دی ډیر په کامیابی سره هغه دا مزل هغه کړلو او تم پکې موجوده وي سره مرګریو او داسې مارچ وو چې تاریخي حیثیت یو خدا مقصد وو چې په لوکا کې د امن امان د نیول خالو چې را پیدلم کې خال ګرځیدای رو ګرځیدای شي په دا لوکا باندې ډیر بعد ولادت تر شوی وو ډیر د خال زاپلی شوی و ډیر دردېدلی وو. نو دا یو ډیر ښه اقدام و معروف کاروان چې په عالمي سطح باندې ډیر اپریشیټ شول ډیرو خلکو داغه دا فیصله خوښه کړله. نو دا مزل تقریبا چې په ایواش په پویندی چنه کې شوی و کوی چوک نه دا کوفیلا روانه و 100 کیلومتر مزل د کوی چوک نه ته میدان پیره او معروف حاجی په خپل دا غ لیډ کړلو په خپل کوفیله مشرونه کوله په خپل ماده چې ټولو نمخ کې و شپېتو کسونو په جرمټ کې دای ماده چې میدان رسیدل او په لیار کې سمارګری هغه شول. زه از کوفیله امیر هم زوم ټول معلوماتي او از طبيب هم وم چې چاله څه مشکلات یا څه تکلیف او غولستنې ګولې پټه مټه هر شی هم یې مسرو بلکې مکمل سامان موجوده و کوفیله پورا هغه ستوګنه پورا اسبابونه او چې کوم خل نشو وتلای هغه پر فلاین کوچونه او ماده چې فول پروف بندوبست شوی و. بیا چې مونږ په هندي چینل لوړلو نو تله پته آرمي ولم ډېر اپریشیټ کړه دا خبره یې ډېره هغه کړله خوښه کړله او ډېر خوشحال شو چې تاسو ډېر یو عظیم میشن کې راوتلي یو خپلو مشرانو له خراج تحسین پیش کولو میشن هم دی و 6 سپتمبر حواله سره خبرې اترې وشوې. ډاکټر صاحب دا قافله په څومره وخت کې رسیدلې وه او څو شپې په لیاره کې شوې وې بیا څو ورځې کې دا قافله بیا تیروله او په کم ټایم کې ورسېده؟ دا خو په 6 سپتمبر په کم وته بجې به وای چې کوی چوک نه موږ روان شولو او په هندي چینل موږ ټارګټ و چې په هندي چینل به راسو ته کوی چوک نه تشنه کمر سار پرې زه هم د قافلې سره پیدل وساتلای و من دا کمیټمنټ و چې هغه ځبه بیا انتظامی امور به بیا مولا حواله کیږي هغه ځبه بیا انتظامات هغه کوم په شین کمر کې بیا مو انتظامات په لوس کې وخستل او بکار افریدي او یو حمید مومند یو کس و هم په انتظامیه کې و هغه زه ډیر مشکور یم مې سره ډیر هیلپ کړای و په انتظامیه کې ډیر خمرګری ثابت شو. نو په هندي چینل تقریبا چې په 6 سپتمبر مسخوتان لا لکټي و المخوم کازو چې په هندي چینل دا کوفیلا غسر ورسېدله ولته به ټیکاله میکاله و شپې بندوبست شوی و ټیکاله میکاله او مرهم پټي چې چا څه ضرورت و ټاپ ټاکور ملته وکړلو یارمي حکام سره ملو شولو هغه سره هم خبرې اترې د 6 سپتمبر په حواله سره او مارچ په حواله سره خبرې اترې وشوې و دا پی پی ایس کې معروف کاروان یو سل په کې جنم د یارمي په نگرانی کې تقسیم کړي هغه هم آرمي حکام مولا بیا وویل چې یاره دا پیکیجونه ډېر خوشحاله دا باندې چې معروف کاروان په داسې وخت کې هم د غریبانو سره او کونډو یتیمانو سره منډه تړله وایي هغه نه آرمي حکام ډېر مطمئن وو. شپه هم چې وکړله صبحوي تقریبا چې وته بجې بیا موږ هغه روان شولو بوغله نو اول پړاو خو مهربان کلی و تقریبا چې ماسپښین بیا موږ مهربان کلي ورسېدلو او انتظامیه کې زه هم نو موږ دواتوی نه سیکیورټي کلیرنس هم وخیستلو چې کومه مهربان نه کوفیلا پیدل روانېدله دغه ټکانې پینې پوره موږ بوغله لوړلو او هغه زه مطلب چې پروګرام ټیکاله میکاله پروګرام مر جوړ کړو نو دواتوی له چې د هغه له تختاکي له چې کوم سړک
پیر تیر شوی دغه ویلا چې کوفلار ورسېدله مونږ هم ته اټیکال سارو ورسېدلو او دلته اټیکال وخوړله او غاب شاپ ولګولو تقریبا چې یوه ګنټه مزل بس خزانه پوتې و نو ټول کوفله ولم خو په سور کې چې بس دا ډېر تاریخي واغه سفر هم کړی دی دا سفر به کله هم هیر نشي په داسې وخت کې دا ډېر مشکل کور دی شپېته کسونو سره تګ مخکې به چې مسلون تلل لاندې لاندې لیارې به اختیارولې په لاندو به تلل اوس دا سړک دومره اوږد کړی دی چې زه پیدل پیزم تللی یم 2 ځلې به پیدل تللی یم مخکې چې زه کله ځوان وم کله ویړکی وم نو ولې دومره غټ اوږد مزل دومره نه و لکه د سړکو سره تقریبا 10 کیلومتر به زیات کړی وي نو ډېر اوږد هغه وایي سړک نه بیرې دلې تګ مله اجازات نه و زوی په زوی به مره دا هدایت راکول چې هغه نه ویرې منسونه دي اوس خطره پیدا شي نو سړک نه کوز ما دروم سړک باندې دروم نو تقریبا 4 بجې ټیم و چې موږ بوغله د کوفله د خپل سفر اختتام کړلو دلته میجر امداد و په بوخ کې هغه ډېر ښه ویلکم پارټي موږ له وکړه ډېر ګرم جوشۍ سره استقبال وکړو کاروان په به چې بسکټ واغه وکړل بیا شپې پر معروف دا کم چې کوفلې والا کم شاهینون و سربازون یې وایي خپلې وزې له بر کمبر له ولګل وایي سبوي یې مطلب چې فلنکوچونو کې هغه له سیل سیاحت پوره سروانسار لا و یا بوټان شریف یا ویرې دلې دغه لوکله یې بیا ولګل په درېیمه ورځ مطلب چې درې شپې هم دلته وکړل څلورمه ورځ د دغو کسانو له هغه بیا فلنکوچونه ونیول او بیا یې واپس کجورې له واپس ورولګل په ګوډیو کې بیا واپس راغل په دا باندې مو یوه سفرنامه لیکلې وه یو 2 کیسټونه یې په سوشل میډیا راوغلل انشاءالله کوشش دی چې 5 کیسټونو کې دا مکمل شي او انشاءالله دا به یوه تاریخي سفرنامه وي چې هغه به ډېر وخت پرې به خالي وسودي چې دا څنګه چا یو تحریر لیکلی و په دا سفر باندې او مخکې خو داسې وه چې دا یو یونیک کور ځکه و چې سر دا سوچم چې نشو کولی ونې زه ویم چې دا پسې بیم داسې سوچ ونشي کولی چې پیدل لوړ شي ته خو پکې موجوده وي انتهایي 6 ستمبر سخت ګرمي وه بیخي سخت موسم و خو بس زه شاباشي ورکوم تاسې ټولو له چې کوم په کوفله کې کم شرکا او کوم هغه ووایي تاسې جذبه او هغه له زه خراج تحسین پیش کوم زه ډېر خوشحاله یم تاسې هغه نه ډېر په منظم طریقه سره ډېر په مینه محبت سره او ډېر په احترام سره دا سفر شوی و دا یې ویرېدو وړ نه دی دا به همیشه یو ساتل شي په ډېرو حوالو سره په بیرون ملک کې بیا هم انشاءالله دغه ښه اثرات او ښه پیغامات به ځي چې موږ یو پرامن قوم یو موږ یو محب وطن قوم یو موږ یو اسلام پسند قوم یو د خلکو له غلط تصویر پیش کړی دی زه به یو شعر په دا موقع ووایم پښتون یمه ښایسته یمه والله من پرست یم پښتون یمه ښایسته یمه والله من پرست یم تصویر مې دې دنیا ته چا بدرنګ نیولی دی نو پریدای کوم ډېر زبردست او ډېر پرامن ډېر محب وطن کوم دی موږ تصویر خلکو له غلط چا نیولی دی موږ داسې یو نه لکه خلکو له چا هغه پیش کړي او انشاءالله چې پرتونکي وخت کې مې مو د شاه زلمونه ډېر امیدونه دي چې دا به د ملک قوم پوره یو بهترین خدمتګور وي او د خدمات به مطلب چې په خپلو وینو باندې چې کویم نو مطلب چې سار به ترې نه اخلي ډاکټر صاحب دا کم پیدل مارچ دا امون چې کم روان نسل دی مونږ وړوکي چې کم دی هغه ورغټېږي دغه له به څه ثابت کېږي دغه مارچ نه چې داسې یو پیدل مارچ شوی و دا چې کم راتلونکي و هغه د هغوی پوره خو دا یو تاریخ پاتې شولو او اب هم کوشش کوي چې داسې یو هغه وکړو الله دې کړي چې وشي کېدای شي راتلونکي وخت کې هم داسې هغه وشي خو زه نه ګاڼم چې داسې شپېته کسان به په یو ځای راغونډ شي داسې کله کله کېږي داسې تاریخي کورونه کله کله کېږي بهرحال راتلونکي هغه له هم یو تاریخ پرېښولو چې دا مونږ دا مزل پیدل والی دی داسې په ګوډیو کې ستړي کېږو الټیو نه کوو چای کوو نو بهرحال چې څومره مخکیني خلکو ډېر د لیر و هغو به ډېر محنت کولو موږ سره خو په ډیار کې ټول سهولیات هر شی موجوده و که چا اوبه غوښتل او که چا شوده غوښتل او که چا ټیکاله غوښتل او که چا بسکټ غوښتل هر څه بېسیور و هر شی میلودل ټول بندوبست هغه و هغه غریبان خو به یې چکني مکني وکړله پیوز ګوړه به یې زړه سره اخیستې و چا پیاڅه او په دغه حالت کې به یې هغه کولو مشرانو همنصري نه شو کولی هغو یې پښو خاورو را نه سو رسېدی ډېر عظیم خلکو زه هغو له خراج تحسین پیش کوم حاجي معروف خان هم زه خراج تحسین پیش کوم چې هغه لا خپلو مشرانو هغه دومره احساس و نن سبا خو ټول خلک بې احساسه شوي دي یو شعر دی وایي چې بے حسی شرط ہے یہاں جینے کو بے حسی شرط ہے یہاں جینے کو اور ہمیں احساس کی بیماری ہے نو داسې ډېر کم خلک په معاشره کې دي معروف افریدي له الله نور واسو توفیق ورکړي چې د قوم او د ملک خدمت وکړي کومه پیرې چې څوک دې لیدلی او کتلی نه وي مو زه 3 شپې متواتر معروف سره مو تېره کړلی ډېر کلوز وخت مې سره تېر کړلو
نو زه په دا نتیجه ورسېدلم چې دا یو مخلص یو خنادوني او یو ښه مسلمان او یو ښه مخیر سړی دی او دا د قوم د رهنمایي سیاسي او سماجي رهنمایي لپاره یو بهترین چوایس ثابتېدی شي که دغه موږ مشرانې موقع ورکړه نو زه امید لرم چې دا به قوم حق خوري نه بلکې قوم له به حق راوړي الله تعالی دله نورم توفیق ډاکټر صاحب د سفر په باره کې چې تو کومه سفرنامه لیکلې او تحریري شکل کې تو څه پرته مونږ کتله دا اوسه پرې څه لپوتې او څه وجه و بس دا خو تحریري شکل خو چې معروف کاروان له مو هغه فرق کړی و چې دا سفرنامه خو اوس مې تقریبا چې مکمل کړله هغو سره زه په رابطه کې یم هغو کاکول دې ویلي وو چې کوم د شرکای قافله دي چې دا کم شپېته کسان په قافله کې تللي وو دغو ټولو لا به په ملتون کې یو سپیشل شیلډ او انعام به ورکوو ملتون په یو پروګرام کې د حالات وجې نه پروګرامونه خو لیټ شول خو بهر دوی دا خواهش وه چې دا سفرنامه په کتابي شکل کې هغه کړو امید ده چې کوم شرکای قافله یا نور کوم مهمانان دي یا هغه دي چې هغو له یم ګفټ کړو نو انشاءالله هغو امید ده چې هغه به دا کتابي شکل کې دا شایع کوي او بل چې کومې وبریدي په تاریخ او ثقافت باندې مو تحریرونه دي او کوم مو لیکل کړي دي هغې پر اسپانسر ضرورت دی مو دغه وسایل او هغه نشته چې زه کتاب وبریدي تاریخ او ثقافت شایع کړم دا باره کې مو شفیق ایم پی ایله او نورو ملګریو له هم اپیل کړی و چې یاره دا یو قومي او یو تاریخي هغه دی زه به لیکلي درکړم وله روپۍ مه راکوه تاسو یې په خپله خیر دا شایع کړو خو داسې ریسپانس مله چا نه یې راکړی چې داسې سپانسر میلوي نو کتاب تقریبا تیار دی او تاریخي کتاب به وي نوجوان نسل لپاره ځکه چې دا ډېرو شیانو نه دي خبر دغو له پته نشته چې بلګاج شی وي بدرګاج شی وي نناوتي شی وي کټپخنې ولوخی دغو موږ ډېر زري او ډېر زبردست روایت دي اوس یې نناوت یو عجیبه روایت دی او دغه ته اندازه ولګوه چې یو قاتل سړی مقتول کولله درومي بغیر بې خطره نه نو روایت سره محبت دغه نه غټ ثبوت څه کېدی شي چې مقتول ولا کوله ولا دا ګډم نشي کولی چې ورکا لوړ شي پر ناوت یې باندې نو موږ داسې زبردست روایت دي دا ځینې اوس د نوجوان خل دي ځینې هغه سره په فیسبوک کې مې سره بحث کوي چې قبایل جهیل او داسې واسې و که نه نو یو شعر دا کې میں بیا رویو شو یہ جی تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی هغه دومره خویور خلکو هغو سره هغه مطلب چې بیسیکلی پوی او پرېږدي بلکې ټول پښتانه یکتا پرست دي دغو کله بت پرستي نه ده کړې په دنیا کې صرف ترک او پښتون قوم له الله دا عزت ورکړی چې دا ایز ا هول مسلمان دي په دا کې نه سیک شته نه پکې هندو شته او نه پکې عیسایي شته او نه پکې هېڅ شی شته دی ترک او پښتانه کل هم ټول مسلمانان دي نو دغې وجې نه مې مو مشرون اسلام د وجې نه مې هغو ډېر چې کومې مو دا روایت ووینې مې شریعت سره ډېر وسره جوړ دي او ډېر وسره برابر دي شریعت سره بیخي ډېر سمون خوري موږ دا روایت دغې نه پته لګي چې موږ د مشرون چې کوم دي هغه په اسلام باندې پوهېدل او هغو ډېر سوچ سمج او ډېر باشعور خلک وو چې یعنې عصري علمونه یې نه وو نه دومره تعلیم و نه هغو داسې زبردست هغه یې خپلو مقلدینو لپاره وضع کړي دي چې اوس اپیر هم چې وبریدي لیاره نه نوځې نو هېڅ نه کاږېږي او چې لیاره په زور هغه کوي بس بیا خو هر څه هغه کېږي اوس هم وبریدي لیاره زما په نظر کې د یو بهترین قانون دی سر یې دا نه بهترین هغه کېدی هم نه چې په دنیا کې لکه کوم مونږ قانون دی چې په مغه طریقه باندې اپلای شي لکه په کومه طریقه باندې دا قانون وضع شوی و قدرمنو کتونکو دا ډاکټر صبور افریدي چې تاسو لا خپل اظهار خیال وکړو د تیرو چې کم پیدل مارچ وو د هغه په سفرنامه باندې د هغې نه علاوه دغه ډېر لیکل د افریدي په روایاتو باندې کړي هغه هم سپروتی خو د څه وجوهاتو په وجه باندې هغه د کتابي شکل کې دی نشي شایع کولی ځکه چې دومره وسایل نشته کم خیر حضرات دي کم مونږ چې د الوکې کم نمایندګون دي هغه له مونږ د دغه سکرین نه دا ریکویسټ کوو چې د دغه څه ملاتړ وکړی شي او د دغه ملګرتیا وکړی شي او دا کم روایات چې تحریري شکل کې لیکلي دا د کتاب په شکل کې مونږ ورته بدل کړو در بل پروګرام پرې زه محمد فرحات د کیمرامین اسف خان سره درنه اجازت غواړم په لوی الله مسپارم والسلام شبامن محبت رورولي او اخوت د باړې نتر میدان نند هر چا په زبان معروف خان